بوټي لګونه چې دی تر ګردو بهتره دا ده چې نیټیو پلانټس ولګېږي، نیټیو بوټي ولګېږي او د بوټو کتن مطلب درختې لګونه کاربن چې دی دا ساینس یې زه نه یم کاربن چې دی تر ګردو زیات چې دی په درخت کې محفوظه دی که دا کاربن له درختو ریلیز شي 3 کسان یا 15 کسان شپږ غواوې وکاسته یو غوبانه ته پیسې ورکوي د دې به پر دې غره باندې بالکل اثرات لوي. تاسو به وینئ څو کاله بعد به بایوټیک شیان دي څه شي ژوندي شیان دي هغه ته خدای پاک پرد د یو ریسایکل یا د ډیکمپوزیشن یو ترتیب ورته جوړ کړی. نو د دې بوټو لپاره چې کوم ریسایکل ماشین جوړ کړی دی هغه بوران هغه ورځ جوړ شوی چې مثلا لورلایله د هالینډ غویا د بریډینګ لپاره راړی چې دلته به موږ د لورلای غواوې په کراسو تیکین ومنه چې زه تاسو ته ګورم ماله زړه راځي ما دونې د دې وطن هوا سو ما 3 کاله هلته خبره دا ده ساینس پر تقریبا صدۍ سوي ده پر شیانو باندې ډېر باریک ریسرچ کړی. انفارچونیټلی موږ چې دی موږ له ساینسه له منطقه له حقیقته ډېر لرې خلک موږ پر دې هم بیس کوو چې یاره مطلب فل ملامت یو پړ یو هم بیا نو د سړي و د ګریوان ته لاس ور اچو هم ځان ثابتوو چې زه صحیح یم. خبره زما د صحیح ستا د صحیح د هغه د صحیح نه ده. خبره دا ده چې په ساینس کوم شیان ثابته سوي دي یا ته تر هغه اډوانسه ساینس راړه دا خبره درواغ که بله خبره صحیح که. اوس د اوبو مسله ده د وښو مسله ده د درختو مسله ده د صحت مسله ده یوه مسله نه ده. دلته بیماریانې ډېرې سوې د سکین بیماریانې ډېرې سوې هر دریم سړی تاسو اوس دلته وګوراست د به یا پر لاس سپونه وي یا به پر سر سپونه وي یا به پر پښه یو ځای یو مسله وي. نو دا مطلب یو وجه خو کېدلی شي د زړه مسلې زیات شوې ټینشن زیات شوی هر سړی د ټینشن مریض دی پریشانیانې دي. دا ساینس اوس دا یایي چې د دې ګردو شیانو تعلق چې دی زموږ له ایکو سیستم طرف ایکو سیستم که موږ په عربي یا په پښتو هغه ته ټکی ورکو وطن. نو هر شي خپل وطن وي په یو خاص ځای کې یو خاص قسم حیوانان یو خاص قسم بوټي یو خاص قسم لینډسکیپ غرونه او هواري داسې ګرد سره میلاو کې یو ایکو سیستم جوړ کړي. په هغه ایکو سیستم کې خلک ژوند کوي او هر یو خپل رول ادا کوي. دا هر شي خپل رول د انسان خپل رول دی د مرغۍ خپل رول دی دغه خښت چې راباسي د مځکې دغې کوکۍ خپل رول دی د لوږځ خپل رول دی د مچمچۍ خپل رول دی د غوا خپل رول دی. موږ څه وکړل دا د ساینس منفي اړخ دی چې موږ په ټکنالوژي په اډوانسمنټ باندې موږ له ایکو سیستمه یو پلیر ویستی لکه اوس تا سره ته تسپو دانې دي په یوه لړۍ باندې تړلې دي ته چې دا یوه دانه ځم باسې ته به دا پرس پنسای کاټه یې ټیک شو دا د یوې دانې مسله نه ده ستا یوه دانه نه ده خوښه دا د ځینې ویسته د دې رنګ نه دی ښه د دې بوی نه دی ښه دا انسانانو ته تاوان. اوس زه به راسم نو دا دې ته یې ایکو سیستم دا وطن په دې کې د هر شي خپل سروس دی او که تاسو لیدلي په انګلیش کې وایي عبادت ته څه شی سروس ورته دا چرچ له دوی زه یې سروس لتلی. نو دا نه دا سروس چې دی د انسان هم یو سروس دی باید چې دی انسان خپل سروس کې کوتاهیانې دغه کړي یو شی ویستی بل شی ور دننه کوي. له هغه څخه یوه صدۍ بعد یو بحران راغی. بحران دا په یوه ورځ نه دی جوړ شوی دا بحران هغه ورځ جوړ شوی چې مثلا لورلایله د هالینډ غویا د بریډینګ لپاره راړی چې دلته به موږ د لورلای غواوې په کراسو بظاهره خو دا ډېره ښه فیصله وه پوی ډېر شو ولاتي غواوې لیکن په حقیقت کې دا شو چې زموږ د مالو د غواو نسلونه ختم شو. کومې غواوې چې په دا صحراو کې ګرځېدې او واښه و خاص کر سرغسه یې خواړئ هغه یې په انبار کې بدلاوئ پر دې به اوس موږ وغږو. زه بیا غواړم چې ډېره باریکبیني باندې ساینسي خبرې نه وکړم چې یعنې عام موږ سره پوه شو. ما په دا ګذشته څو کالو کې له یونیورسټیانو سره کار کړی دی د ایکو سیستم په باره کې زما سوداګر دي هلې ځلې دي یا تعلیم دی اوس ایکو سیستم په دغه کې دی او د ایکو سیستم ما به دا یو دغه وایي د قرآن مجید یو آیات دی چې بسم الله الرحمن الرحیم افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت تاسو دا اوس ته وګوره دا څونه عجب جوړ دی. نو بیا ما دا ریسرچونه وکتل تحقیقاتونه مو وکتل شیان مو وکتل د پر پویو فزیولوژي او اناټومي او فلا دای سخت دی په اوبو سخت دی په وښو سخت دی په خوراک سخت داسې ګرد ما وویل مال یاره دا آیت چې دی د دې تنده په دا څو خبرو نه ماته شي. نو بیا ما دا زه اوس نن سبا دا د ایکو سیستم دغه ورشیم ما یو شی محسوسه کړي چې دا حیوانان خو موږ خیله د 8000 کلو یا 12000 کاله تاسو دا ایولوشن وایسته انساني هسټري وایسته تقریبا له 8000 ته 12000 کلو پورې کېږي چې موږ دا میږ او دا وزې او دا غوایه او دا شیان استعمالو بلکې د اوښه 3000 کاله کېږي چې انسانان یې د پوی لپاره استعمالي اوله وار یې د پوی لپاره دغه کوي. د دې تر دې مخکې څه کار خدای پاک څه پیدا کړ بېشکه خدای پاک دا هم ویلي دي چې تاسو لپاره پوی پیدا کوي دا حیوانان یې څه پیدا کړ
دوی ته یو سروس په لاس ورکوي، یو عبادت یې په لاس ورکوي. موږ به نه وو پخوا به ویلې، اوس هم دوی یې دا واړه شیان د خدای عبادت کوي. عبادت ضروري نه ده زه به وښورئ دا عبادت، لاس ښورونه عبادت دی، سجده عبادت دی، د انسانانو خدمت عبادت دی، د مځکې خدمت عبادت دی. نو اوس چې دی په هغو ځایو کې داسې هلته بالکل سکرب لینډز دي، سخت بوټي هلته وجود لري، هغه یو حیوان یې نه خوري، تر 2 بوټي دي یو حیوان یې نه خوري، اوښ یې خوري. ولې انسان خدای پاک دا نظام داسې جوړ کړی دی چې یو داسې شی به راځي چې کوم دا بوټي دي یا انسانان دي، دا به د ریسایکل تر مشین باسي. ریسایکلینګ لازمي دی چې څه بایوټیک شیان دي، څه ژوندي شیان دي، هغه ته خدای پاک پرت د یو ریسایکل یا د ډیکمپوزیشن یو ترتیب ورته جوړ کړی. نو د دې بوټو لپاره چې کوم ریسایکل مشین جوړ کړی دی هغه اوښ دی. په پوه شوې؟ نو دا نه د هر شي یو ریسایکل ویلیو ده، یو ریسایکل سروس دی. زه چونکې زما میجر تعلیم او دغسې دی، هغه پر لایف سټاک ساینس باندې دی، پر انیمل ساینس باندې دی. نو دا انیمل صرف د دې لپاره نه دی چې موږ یې پی واخلو، موږ یې چمړه استعمال کړو، وښتان یې استعمال کړو، وړۍ یې استعمال کړو، په کار کې استعمال کړو، په غوښه کې استعمال کړو. د دوی یو خپل سروس دی. نو دا سروس زموږ په خوا کې ګوره تاسې به لیدل کلي وو، ګورم وي، غوای وې، دا به تللې غره له هلته به یې واښه وو، سرغسې وچ لوند بوټی خوړی، هغه به یې ماښام د یو لږ خشب پوی په شکل کې او د یو څو خوسیو په شکل کې راغی، او یو کال بعد به په هغه عید کېدی، لاندې به چا ځین کاوی. د هغو به فایده څه وه؟ دوی به هلته هم خوسایه کول. نو دوی به دغه بوټي څه دي دا به یې ریسایکل کړي. دا بوټي چې ریسایکل کړي د حیوانانو په نس کې، په تاسې کې به دلته چا یو ویټرنري والا، انیمل ساینس والا، اګریکلچر والا وي، د انسان او حتی د حیوان په نس کې، حتی د انسان په نس کې یو دا لری دی، ریومنز ورته یې، په دې کې په عرباو نه په کرباو جراثیم. دا جراثیم چې دي په حقیقت کې دننه د خوراک چې دی، دا واښه چې دي، دا ډیکمپوز کې بالکل په ذرو باریکو ذرو کې دغه کې له هغه څخه دوی پروټین جوړوي، له هغه څخه دوی فیټي اسیډز جوړوي، هغه د دوی د باډۍ لپاره استعمالېږي، د حیوان لپاره. نو دا پاته فضله چې ده دا مځکې له راځي. په دې مځکه کې دغه یو باقاعده یو مخلوق دی چې د غوا له نسه شروع شي، یا په مځکه کې دننه په لندو مځکو کې وي، یا په وچو مځکو کې وي، یا بکټریا وي، یا جراثیم، هغو ته یې ډیټریټي وورس. موږ به پخوا ویل چې اومني ورس دی، کارني ورس دی، حربي ورس دی، مخته نه وي راته معلوم. یا بل مخلوق هم شته چې موږ یې نه وینو چې هغه دا واښه و پاڼې چې دي دا ډیکمپوز کوي، ورستوي. حیوان هم داسې دغه کوي. نو حیوان چې دی دا فیکټري ده د ډیټریټي وورس چې دا هلته پیدا کېږي، هلته ډېرېږي، هلته ملټیپلیکیټ کېږي. دا راځي مځکې له پر مځکه باندې کوچني کوچني بوټي، داسې بوټي. موږ روب له تللي وو، هلته ما یو ځای د مالداري باندې ما یو شی لیکئ، یو پروجیکټ ویل ما سره د اف ای او غا. نو موږ چې هلته ورغلو، مال داسې څری دی بالکل پر دا نومونه لکه پر دا کارپېټ ستري. ما یاره دا مال چیچ خوري. هغه شپانه نوم زما ته اوسه یاد دی، نوم یې عبیدالله دی. بیا زما پر کوچني زوی باندې ما عبیدالله نوم کښېښود. ما ډېر تعلیم له دا شپانه وکړی، یقین ومنه. ولې د دې شپانه په خبرو کې داسې خبرې وې چې هغه ته فکر کول پکار. نو هغه ویل دا زموږ میږ چې دي د دې ډېر نري سوڼان دي، دا بابړۍ میږ دي، او داسې دي یو قسم وړ بوټی دی، دوی ویني هم خوري هم. ول دا د کوچیانو مال راشي دغسې پر ترسي. ما چې وکتل هغه داسې د 3 پاڼو والا یو بوټی وي، په سر کې داسې وږی و، دا پلی چې ورته شکر، لما دا نوم څو واره ایر شوی و، پلی ته دا پورټ ته په پښتو کې شکر یایي. ول دا شکر خوري، انیږې چربي هم وي، برابرې هم وي، هغه کال ډېر سخت کال وي. نو دا دونې وړ بوټی چې دی دا شیان یې ډیکمپوز کوي. دا بیا مځکې له ولاړ شي، دا تخمونه پرت د دوی تر نس تر شي، بیا شنه شي. نو زموږ په نظر کې دا راوستلي دي صرف دا درختې اهم دي، یا چې بالکل دا کشنی الجی دی، دا کشنی فنګس دی، یا کشنی بل دا شی دی چې هغه پکې فوټوسنتیسس کېږي، هغه له لمره څخه انرژي اخیستلی شي. دا ګرد ډېر اهم دي. نو اوس غلطي له درازم چې غلطي څه وسوه. موږ دا وکړو چې زموږ لوکل لایف سټاک بالکل داسې سید خان صاحب ویلې شی وکړي. ما هلته په ډایري کې ورسره ولیکل چې نه، موږ په نوس یې وکښل. شی ولې بیا هم دا سبا یې لږ اثرات ښکاره شي. موږ په نوس یې وکښل. نو موږ هغه زموږ نسلونه ختم کړل. اثرغسې اوس هم ولاړ دي. زه بله ورځ وریاګي له تللم، وریاګي وراته زمان ماما ناست دی، دا زما د مامګانو کلی دی، بیخي ډېر پر ما ګران دي. نو ما ویلې تاسې 3 کسان یا 5 کسان شپږ غواوې وکاسته، یو غوبانه ته پیسې ورکوئ، د دې به پر دې غره باندې بالکل اثرات لوږي. تاسې به وویناست څو کاله بعد به دلته نه وي. پر دې باندې ساینسي ریسرچ شوی دی. دا ځای له نسه نه درته یم. موږ جرمني له تللي وو، فرینکفرټ کې یو ځنګل ده. دا د لایف سټاک سروس چې لایف سټاک څنګه سروس کوي بغیر خوراکه، بغیر نور شیان، له نور پیدو. نو موږ لاړو یو ځنګل، هغه دا د پاین والا درخت و، پاینوس. دا زموږ دړې زڼغوزي کوي، دا نه درخت. نو هغو ته یو مسله پیدا شوه درس کاله مخکې، بالکل نوي د پاینوس پلانټ بوټي نشنه کړي.
هغه حیران شو یاره دا څلن هلته ولاړه دا زما غوندې ساینسدانان یا دغه له چا سره جواب نه و بیا یو مصر جرمني کې خو د خلکو ډېر عمر دی لا مصران یې حال وکړي بای دا څه کیسه هغه ویل بابا دلته موږ اوسېدو موږ کوچیان وو پخوا مالدارۍ مو کولې ټرانشومنټ کوچیان وو زمی به م یو ځای ته راوړي دوه به م بل ځای ته راوړي له موږ سره خره وو پر خره موږ شیان وړه د خره په دا ځنګل کې اوسېدل په دا ځنګل کې بلیک بیري کېږي یو بوټی دی چې پر مځکه خورج نو دغه چې دا بلیک بیري خوره سي لاندې چې د پاینوس بیج لوږي دا نه جرمینیټ کېږي پر ده لمر نه وي پر ده دغه نه وي نو دا یو په سایه کې دا تباه سي ټیک شو نو بیا دوی موږ چې ور وستلو خره یې کړي وو خره یې بیا له یوه له بله پیدا کړي وو هلته خوره اوس نسته خره ختم سو نو هغه یې اوس یې خره په ډېر غټ قیمت په یورو کې په ډېر په زراو یورو یو خر وراوستی هلته یې بوټي په ختم کړي وو چې کوم ځایو کې دوی څرولي وو هلته ښایسته بوټي راشنه نو دا د خدای نظام دی چې تا چیړ چاړ ورسره وکړي چیړ چاړ به در سره کېږي که ستاسې یاد په دا ځای کې به د ډېرو خلکو یاد وي دا د عراق جنګ چې وسوی اول هغه بوش اول په دور کې ډېره سخت هلته د تیلو څهانو اورونه واخیستل دا تور باران دلته وسوی زما یاد چې دا تور باران وسوی زموږ ایکوسیستم تباه سو ولې واړه بوټي ختم سو زمان ماما یې درخت خبره ده یا درخت د ګرسردونې ونه دغه دا صحیح خبره موږ ته له بوټو ډېر تاوان رسوی زموږ داسې زموږ په کور کې به ما کورسکه کښلګې دغه بیخ سې سړی خوري اوس مطلب زموږ په دا نږدې ویسینټي کې یو شی نسته زموږ په کور کې بله ورځ د سپاندش نه سوي وو زه بیا اوس یو شی پرږدمه دا یو د خوشبختۍ علامت دی چې په کور کې سپاندش نه سوي نو موږ چې دی یو به دا زده کوو چې دا صرف د یوه درخت خبره نه ده دا د یوه بوټي خبره نه ده دا د پرایو ایکوسیستم خبره ایکوسیستم ته که موږ سرویس ورکوو موږ به بیرته دا یو کار به خامخا شروع کوو اوس به خلکو ته مذاق معلوم سي یاره د ځان یې دوی پروفیسر جوړ کړی راغی یو غوا ته ودرېد موږ به بیرته هغه د هندوانو ګوشاله جوړوو غواوې به راولو په کلي کې به یې درو غوبه به په پسې کوو چې له کومه چا سره وسته هغسې 3 غواوې 2 غواوې د ده مړې سي هم دونې چرت نه کوي وروا دې ښې یو ګورم د جوړ کړي که په 10 کاله کې د دې اثرات ګوره دا د ایکوسیستم اثرات څوکه راشي دا درخت ته نن ولګوې ستا څه خیال دی دی به سبا بیا د اکسیجن فیکټري دغه درته سټارټ اټ ټیکس ټایم 15 کاله اخي 10 کاله اخي چې دا نیچور کېږي ګروت کېږي او خپل سټنډرډ ته رسېږي درخت نو دا سرویس چې دی دا عبادت چې دی د ایکوسیستم غا دا تر ګردو ضروري شی دی نو اوله واره چې دی بسم الله په دا باندې د زخ به 10 بوټي ولګوم سل به ولګوم سید خان صاحب به ولګي علم جان صاحب به ولګي بل به ولګي لیکن سی یو بالکل یو اجتماعي کار کېږي هغه به له حیوانه شروع کېږي او بیا به د دې غواو د حیوانانو نسلونه چې دي زه دلته د هسپتال تر مخ ناست وم یو کوچي ماته دا سیګاوان ډبی دلته د لایفسټاک چې دی هغه یې پزه نیدون یو ډبی دی هغه وخت په 3.5 د سیګاوان په ډبي د اوښ بچی راکاوی جونګی وي غټ د 2 کلو جونګی پونې کړی ما ودته ویل ما یو څو کاله بعد به اوښ په 3-4 لکه وي هغه پر راوخندل اوس اوښ د لې په پاکستان کې په 15 لکه دی په امارات کې ورځ بله ورځ موږ یو دغه ورغو موږ یې کلونینګ کوو یا د چمړې سیمپل مو ځینې اخیستی وښوه د یو شیخ مال دا په څو ډول دا یې په 22 میلیونه درهمه کړي دي مال په دې کې کمال څه دی زما او زه به د دوشان ماهره یم زه کمال نه کوم ول د دې د سړان ډېر ښایسته دی په پوه شو که دا غواوې بیا تاسو په دا زموږ وطني غواوې ځینې خلک اچای غواوې ورته یایي یا زموږ خلک کاکړي غواوې ورته یایي که دا بیا په 15 لکه دلته نه خرڅېدې خلک پسې ګرځېده نه بیا یې لکه دلته د وړو په ګونۍ پسې بیا موټرسایکلان یې له کړي وو ځینې لاریان وویل مړه سو ځینې تر لاندې سو په غوا پسې به دا نه تښته دا خبره مو یاد ساتئ ولې د دې نسل ختم کړ زموږ د مالو نسل ختم شو زموږ د وزو نسل ختم شو بیا یوه بله خبره دا د بوټو د خبره وسوه مثلا سید خان صاحب د یوکلیپټس خبره یو چا وکړه یوکلیپټس څه له ډېر اوبه غواړي دا خبرې دي د ساینس غس پر دې باندې غور فکر کول یوکلیپټس چې دی هغه د ځان شاوخوا یو خاص رطوبه چې په عربي ورته وایي مویسچر غواړي چې په هوا کې خاص مویسچر نو د هغو د کمپنسیټ کولو لپاره د دوی له پاڼو څخه ډېر زیات ټرانسپیریشن کېږي د دوی چې ټرانسپیریشن زیات کېږي اوبه دوی زیاتې خارجي نو چې زیاتې خارجي دغو کې بیا له لاندې څخه دوی زیاتې غواړي نو دا نمونهسې دی دا زموږ حیوانان چې دي هغه جوړ د دې ځای لپاره پر هغه دا بوټی خپل اثر کوي د ده پر بوټي یا پر مځکه خپل اثر دی و دې ته یې سیمبایوټیک ریلیشنشپ دا ډېر لازمي شی اوس ګوره په لندن کې سکاټلینډ یعنی هغه هم د یو کې حصه ده دوی مخکې درخت راولي وی غالبا له ما د درخت نوم هېر شو خو دا د کاکسیجن جوړېږي و دې ته کومه درخته یایي دا د کارک والا بوتل په سر کې لګوي دا دوی راوړي دا ډېر غټېږي دا درخت نو دا چې راړلې د دې تقریبا د دې خبرې 100 کاله وسو دنیا د دوی کالوني وه د دنیا ښې درخت یې راړې اوس ساینسدانانو ریسرچ پر وکړي چې دا دوی فضول ترینه کار کړی د دا ځای درخت یې ختم کړي هغې درخت یې شاوخوا څه بوټي وو آیا وخوړل ختم یې کړل ځای یې صفا کړ
نو دا نن که موږ په دې شي پوه شولو سبا به غټ نقصان نه کړي. نو لوکل دا زموږ نصیب الله صاحب دی په میختر کې ګرځي د ځایي په لوڅو بیجان ټولۍ بیا بل ځای په سرغوڅو په شان کې ږدي خدای شنه کوي. نو هغه د ابراهیم علیه السلام لا مرغۍ په خوله کې اوبه راخیستې ما او نصیب الله دا دنیا نشو شنه کولی لیکن موږ سرویس ورکوو ایکو سیستم سرویس. نو خبره چې دا د ایکو سیستم ده خبره د یوه بوټي نه ده خبره د یوه پلانټ نه ده خبره د ګوبي نه ده خبره د شي نه. بابا پلار که نیکه دا ویلی دی هغه د مرغۍ کاکړو راس وي پر ما مغول راغی پر ما یرغل راغی دا له ما خو اګزیکټلی نه دی زده تاسې وګوراست نو دا صرف د مرغۍ خلک ښه نه غوښت. نو دا آریا ورشه ده دا دوی د وښو لینډ ګراس لینډ دی دلته خلکو مالونه ساتل. موږ چې دا نن یو موږ د دې میږو زوله وجیو چې د هغو غوښې زموږ نیکهګانو ور نیکهګانو هغه وخوړلې هغه سروایو شو ژوند یې وکړي او زموږ وجود شته. نو تاسې په دې مشر مږاسته موږ باید چې اول واره خپل مایند ډیکالونایز کړو. دا یو غټ کار غواړي صرف بوټی لګول نه غواړي صرف میږ یو ځای اخیستل نه غواړي. موږ به هره ورځ مطلب دا سرویس کوو دا عبادت به کوو چې موږ د ایکو سیستم خدمت وکړو. دا خبره ډېره پکې لازمي ده. بیا بله خبره داسې ده چې دا درختې او بوټي چې دي د دې نور اثرات مثلا کوم ځای ګلان وي هلته به چش راځي دا د شاتو مچمچۍ به راځي. د خدای پاک یو عجیبه نظام دی. ما اوس پر دغه باندې پر دې باندې ډېر ریسرچ کړی دی. مثلا دا ګل خدای څه له ښایسته پیدا کړی په دا ګل کې نیکټر څه له ایښي دا د دې لپاره ایښي چې دا ګل ښایسته وي چې هغه دغه پولن چې وړي له یوه ګوله بل ګوله بل ګوله بل ګوله چې دا د دغو انسیکټ لپاره د دغه فلایز لپاره دا اټریکټیو وي او په دې کې نیکټر پیدا کړي. زموږ د کور له مخه اوس یو بیره د ګلان یې کړي دي دونې ژېړې لوغز پر ګرځي ولې په کې خوراک دی. نو که موږ بوټي ولګوو بوټي موجود وي لکه شنې ته لویه موږ به دا نور چې کوم انیملز دي چې د هغو په ایکو سیستم کې خدای پاک یو سرویس ورکړی دا لوغز خدای د عبادت لپاره پیدا کړي. عبادت یې چیز دی موږ ته معلوم دا په ایکو سیستم کې د دې سرویس دا مطلب په خپلو پښو باندې بیا د دې پولن وشننې بیا دا بل ګل لځي بیا بل ګل لځي بیا بل ګل لځي کراس پولینیشن کوي ښه فروټ راځي. دا نمونه د شاتو مچمچۍ ده. نو که موږ داسې بوټي وکرو چې هغه ګلان ورکوي هغه فروټ ورکوي دا مرغیانې دي دا فروټ خوري. موږ وروره مرغۍ څه نه ختم شو ډېر د مرغیانو نسلونه پخوا زیرداڼۍ چکندۍ چورندۍ تورسترګۍ دغه ډبه د ډبو به سیلونه راتلل دغه به اوس یو شی نشته. نو موږ خو یو څه وکړل موږ یو غلطي کړې ده هغه غلطي دا ده چې موږ د ایکو سیستم تباه کړي. مرغانو ته ډېره غټه دنیا ده هغه پر دا خوا نه راځي پر بله خوا به ولاړ شي. تاسې به یو تصویر لیدلی وي په رشیا کې و دا غټ ایګل تباس ته هغو یو ټرانسپونډر ولګوي چې بیا یې له سیټلایټ مانیټر کوي چې دا چیرې هغه مطلب یو کال پر کازاکستان او پر جارجیا او پر کسپین سی له ترکیې سره دلته راوښتئ سعودي عرب لتلی بل کال وروره پر دې خوا راتلی پر پاکستان او پر دا ځای پر دا ځای څو کاله پر پاکستان راغلی وي تاسې دغه بیا بالکل دا روټ بدل کړی. د مرغه لپاره نوره دنیا هم شته. نو موږ دومره د توبه مده د خدای دشمنان یو ځان کې له موږ نه دي پاته کوچني مرغان له موږ نه دي پاته دغه کربوړی خوارکۍ پر دا دیواله ګرځي موږ دونې فیک معلومات ورته پیدا کړي دي. موږ دا وایي بای نبي صاحب ولمړه کوی فلاني صاحب بابا د مرګ په اسلام کې شته نه د اسلام نوم چې دی سلامتي ده. نو موږ خو یو د ایکو سیستم د حفاظت لپاره موږ خو یو د سلام والا. نو دا مطلب دا څنګه کېدلی چې زموږ د داسې مذهبي شیان د قتل کوي. ما ته یو موږ دغه تللي وو د چیرې و چې سپین کې زراګوزه یونیورسټي بیا یې موږ ته ویزیټ راکوئ دغه د حیوانانې راشي ما ته یو رادی سوی یی ته خو به له خنزیره بد نه وړې ما څه خنزیر زما پلار خوړلی دی که مور خوړلی زما له خنزیره سره څه زه یې غوښه نه خورم زه دونې د خدای داسې زما دین پر فطرت باندې دی زما دین د شیانو دشمن نه دی. نو خدای ته وګوراست چې څوک دا شیان وزنې د دې خپل اثرات دي. موږ دغه کاکړ خراسان دلته زه پر یو ریسرچ باندې تللی وم دا د بوټو نومونه مې معلومول چې دا اوښان یې خوري. نو ډېر داسې بوټو دوی چې ول په دې علاقه کې چې دې زاڼګې کښېني هلته اوبه چې ځان کښېني ها بوټي یو بیا زه ولاړم کازاکستان نه زه روس دا علاقو نه دا بوټي هلته و بل دا بوټي دلته اوس ته دا مرغان ختم کړې دا بوټي سوال هم نه پیدا کړي چې د دې بیج راشي له تا سره خو ته ښځو کلنګ ده د بوټي د خانه ور خرابه کړه د مرغه د خانه ور خرابه کړه په اور ته نه تودېږي په دا اور په یورپ کې تاسې به ډېر خلک به تللي یاست نارت یورپ په دوبي دغسې موسم دی لکه دا زموږ ژمی چې دی موږ وروره له یخه مړه کړو که پوږې وروره لرګیانو راچوي بابا خدای ته وګوره لږ تسلي وکړه لږ وشاته سه یو کجڼ پر ځان واچوه دا لرګی بچا وکړه. کاربن چې دی دا ساینس یایي زه یې نه یم کاربن چې دی تر ګردو زیات چې دی په درخت کې محفوظه دی که دا کاربن له درختو ریلیز شي
دا به هوا لږ دی کاربن یې کړ ځان ته نشي پیدا کوي دی خامخا له ځانه سره اکسیجن میلاوي تاسو کیمسټري وایاست د هغو بیروني شل نامکمله نو خامخا دا کوویلنټ بانډ جوړېږي له هغه څخه کاربن ډای اکساید جوړېږي کاربن ډای اکساید چې دی په یو خاص فاصله باندې درېږي په اټماسفیر کې له هاخوا د لمر څه ګرمي راځي دا یې ټریپ کوي ستا پر سر باندې لکه هیټر سې نیولی باران یو په دا نه سوی ختم شي بوټي نسته باران په دې هم ختم شي چې موږ دا بوټي دا شیان او کویلې د دنیا شیان وسوځل دنیا وسوځل دوک خو په دې نه دی بند چې دا انډیا ده بس د دې خواته زه نه ځم دا د انډیا دوک د چاینا اکټیویټیز ظاهره خبره ده پر موږ غټ اثرات هم دي د کلایمیټ چینج لیکن زموږ چې کوم سروس دی موږ ته چې کوم انسانیت کوم د ایکوسیستم سروس دی دا باید چې موږ ادا کړو نو دا واړه واړه بوټي زموږ خدای دې وکړي زموږ اکا ورسي ځای بیا لوغ زیندلې زار وکړو اوس زه سوچوم چې یاره داسې هغه وخت کې ما ورته ویل کاکا دا مه پکې اچوه دا لوغ خورکۍ په تا څه د مار په سړي پسې ګرځي خو نه او ما اوس د ساوث افریقا ډېر یو مشهور پروفیسر د کتاب یې لیکلی دی د سنیکس اف عربیا هرپیټالوجسټ دی د هغه ما کتاب وایي د دنیا خشکترینه علاقې دا د عربیا علاقې دي په هغو کې صرف دوه ماران ظاهرېلا دي یو دا کوبرا دی یو دا وایپر دی اشکر چې لري فرید پټ نو موږ خورکۍ وروره لږې دا دغه هم وزنو دا لیزرډ کربوړی وزنو په بل شي پسې تښتو کوم دغه توپک مقص دی ټکان کوو وروره هر یو را روان دغه دی دلته زموږ په کلي کې لونی وویل چې خپله پزه نه صفا کوي هغه ملک نو چې وروره چې را روان دي هغه سره وروره توپک دی ښکار یو خو د دې په روسه ښکال ما ډېر دغه ورکړل بیا الحمدلله ډېر ځایونه د ښکار باندې ډېره ښه سختي وسوه نو هر شی چې دی دا ایکوسیستم سروس خدای پاک دته یو خدمت ورکړی ګوره قرآن مجید کې هم دی چې دا واړه واړه شیان مږي ته یو سروس ورکړی دا مږی پر بر نه که نه دی نو شیان مه وزناست شیان مه وزناست مې د لیژر لپاره خوشحالي لپاره وزناسته مې یو مذهبي خدمت مراسم رکواسته مې د ښکار لپاره دا ښکاریان وروره د خدای ازار وهلي ورور بیا پوچګان ورکوي وروره پیک اپ یې له شا پر زرګو ډک کړی هلته قسم دی زموږ په کور له د کور په دا دروازه کې را دننه دلته موږ شی کښېږدو تیترانې راځه وخوري دا د مور زوی دی ووږي هوسۍ دانو نه ما څو وارې لیدلي چې زه راتېرېدم تر مخه هوسۍ دانو نه پر دا له دا مین روډه واخواته هوسیانې تښتې دا بل دا دانو نه چې ښکران دي دغه له ما یو څو میاشتو یوه غټه هوسۍ دا بهلته ګرځېد نو زموږ څه شوې دلته زما بابا ویل چې په کوهار کې د مږو رمې ګرځېدې او دا د مږو د وایلډ مږو د اوریال څه ورته دی ته افغان اوریال دا د هغو مسکن وي دا زموږ کوم موجوده مالونه چې دي دا د هغو له نسلو دي زموږ فور فادرز تر انګریزانو نه تر مغولو تر اسلام او تر عیسایت مخکې په هغو کې دونه قابلیت وي چې هغو له دې څخه دا څه مالونه راویستل او خانګۍ یې کل ډومسټیکیټ یې کل ویې ساتل و دې ته یې په کیپټیو بریډینګ یې وکړي یعنې د انسان په موجودګي کې په دوی بریډینګ وکړي بچیان یې په پیدا کړل موږ ته یې ډېر غټ سروس وکړي چې دا اوس یې موږ خورو یې څښو لیکن چې د هغو چې کوم نسل دی په غرو کې هغه موږ تباه کړي ما ته یو غږېدی چاکو یې راوکړي یو نری چاکو په دا چاکو ما اووه مږان حلال کړي مال کم از کم تا د نن ماښام زما خوب را تباه کړي بابا دا ته په دې فخر کوې دا چاکو دا له چا سره نشته دا توپک له بله سره نشته په دا غره کې زما مږه یاد دي دا زموږ په دغه زنګوالې وریاګي په غره کې ستاسو نو یو خو دا خبره صرف پر دروغ ته نه ده چې اوس ما او عصمت صاحب او زمان ماما او عالم جان او بل سید خان صاحب لاړ شو لس درختې درختې ډېرې لازمي دي لیکن دا ون سروس یو سروس موږ به یو ملټیپل سروس کې خپل رول ادا کوو او بل چې دی بوټي لګونه چې دی تر ګردو بهتره دا د سینیټیو پلانټس ولګوي نیټیو بوټي ولګوي او د بوټو کتن مطلب درختې لګونه صرف نه د درختې موږ ته اویلیبل دي اسان دي په پړیو کې واچوي فارسټ والا ته موږ ته تیارې راکړي له فارسټ والا هم زما دا اپیل دی داسې خلک لکه اوس مثلا دا نصیب الله ناست دی دا نو په هر کلي کې یو نصیب الله شته دغه ته دوی نه ټریننګ ورکړي چې موږ ترخه شنه کولی شو چې موږ چې دی مطلب بسپانده څنګه شنه کړي موږ په خپلو کورو کې یو کوچنی هربیریم جوړ کړو ګوره په دا تاسو کې به ښه د اګریکلچر د دې ساینسدانان ناست وي ټیکسانومیسټ د دنیا مشهور ټیکسانومیسټ چې دی هغه لینویس دی هغه د سویډن دی د سویډن پر کرنسي باندې تصویر دی هغه د خلکو تصویران نه دي ورکړي د ساینسدانانو دي ورکړي هغه په خپل کور کې یو کوچنی ګارډن جوړ کړی ته اوس موجوده دی او هغه به یو سړي ته ویلو یو ځوان ته ویلو چې زه تا ته پی ایچ ډي در کوم ما خوب لیدلی دی که یا زما خیال دی دا خبره له ما یاره شوه چې داسې ګل شته د زړه نه ونه که تا دا راړئ د دې په باره کې معلومات زه تا ته د پی ایچ ډي ډګري در کوم هغه له سریلنکا راړ بیا موږ لاړو سریلنکا له کینډي له زه ولاړم دا ګل ما په خپله ویل دی تصویر مو ورسره واخیست مطلب د خبرې څه دی موږ دا ترخه موږ هر یو لینایس جوړېدلی شو موږ مطلب په کور کې یا په خپله زمینداري کې دون یو دوه کورده مختصه کړو چې دا زموږ د وطن بوټي کې ولګوو چې خلک راځي ګوري و دې ته یې هربیریم دا په انګریزي کې خالي نمونه پرېښي دي موږ هم کولی شو چې مطلب د خپل وطن بوټي زموږ بچیانو ته معلوم وي هغو ته معلومات معلوم وي بیا په دې کې دوايانې دي له دې ترخو خلکو دوايانې نه جوړولې
تر دا انګریزي ادویات مخکې خلکو علاج نه کاوه، خلک ژوندي نه وو، خلکو خوراک نه کاوه، هر څه یې کول. له هغو سره پوره معلومات وو. په دغه کې تاسو به لیدلي وي دا اوس ډېر د فارسټ والا دی، یو ریډ دی، یو ریډ پلس دی، ډېر اګریمنټ وسو پر د کاربن ډمپینګ باندې ډېر غټ پروجیکټ وسول. نو هغو دا شی محسوسه کوي چې دا یو بوټی نه دی، یو بوټی دا بوټی چې د یو بوټي نسل ختم شي، له دې سره پوره یو یونیورسټۍ قدر علم هم ضایع شي. اوس مثلا دا کاریز زموږ غورونه او شپه او ورځ او پا او پلانه او حسابګر چې و د کاریز دا کاریز وچ شو یا شی ختم شي. نو دا یو شی چې دی هغه پوره انسټیټیوشن دی، دا نه دا زموږ بوټي انسټیټیوشن دی، اوس نشته. نو په غرو کې چې دی ترګردو غټ سروس دا دی چې موږ دا بچاو کړو چې که چا په کهي کښل دا ورته وایي وروره دا څه لکاږي، وایي ربه دا سرغه چې دی دا ډېر قیمتي بوټی و دې ته مه ګورئ چې اوس ډېر زموږ خو دا بدبختي ده چې اوبه ډېرې وي، موږ دغه ول مطلب اوبه م یو شی مړه زه به پر دا ماجت پر راوتم، ما ورته دا برمې مه واسطه دا مه کوه، پر ما بیا داسې وبې خندل، بیا به اشاره هم سره وکړه چې ته دا پاګل وکړه دا یې هم لګیا په دم خوله پورې. نو نن هغه ولي خان ویلی ول موږ به موږ انګریزان باسو، دا پښتنو به موږ ته ویلې تاسې پاګلان یاست، ول غر سره سر بیا انګریز ولاړې ټول غر نسته دا سر سته. نو اوس دا یم زه موجوده یم، دغه دا پر ما سې خندل دا د لږ رامخته سي اوبه شته که نسته. وریاګي کې خلک دا زمان ما ته معلوم دی په ټنکۍ باندې دغه کوي، او دا بالکل ګوره ساینسي خبره ده. په ساینس کې د خوا بدېده دغه نشته، بالکل ون اف د مین کلپریټس چې دی د اوبو د ختمېدو دا ماډرن اګریکلچر دی. یو د ټماټر دانه دا بیا وګوره استه له نېټه څخه دا پوره د کراپ واټر فوټ پرنټ یو پوره لیسټ پروت دی، واټر فوټ پرنټ که څوک طالب یافته دي له دا ځانه سره دې ولیکي د کراپ څخه یو د ګوبي بوټی چې په 100 کیلو لیټره باندې چې دی دا یو ګل تمامېږي. هغه وخت کې چې ته په پایپ وبایې چې دا زموږ نه وروره پوره کاهۍ د په اوبو ورته ډکه کړي وي دا 600 لیټره کم از کم، لیکن پر دا ریسرچ نه دی سوی. موږ اوس پر اوښانو ریسرچ کوي چې یاره 1 لیټر پوی دوی په 2 لیټره اوبه پیدا کوي، دنیا په اوبو پسې لونۍ ده. نو موږ دا معلومه کړه چې یاره په ژمي 2 لیټره په دوبي چې دی 6 لیټره. بیا هم پر غوا باندې ریسرچ وکړي، دا ولایتي غوا باندې 8 لیټره اوبه دا استعمالي چې 1 لیټر پوی پیدا کوي. څله هلته ګرمي ده 45 48 50 50 سنټیګریډ ټمپریچر د مځکه یېږي، نو هلته به پلک کولینګ سیسټم دی، کولینګ سیسټم په اوبو چلېږي. غوا چې وروره لاندې چې څونې اوبه پر غورځوي لاندې دونې کچره ده چې راسي ملکینګ پارلر له بیا به مینځي. نو چې دا ګردې اوبه سره کالکولیټ کړې ساینټیفیک په یو سم ډیټا انالیسیس کې واچوي 8 لیټر. نو د دا شیانو د هر شي شاته یو قیمت دی، دا نه د ګوبي شاته قیمت دی، د ټماټر شاته قیمت دی. اوس ګوره دا د نیټیو پلانټ د لوکل پلانټ موږ خبره کوو، په هغه لیسټ کې تاسو وګورئ د بادام څه دی، یو بادام چې دی په امریکا کې په 10 لیټره باندې دا یو بیج څو دی، د لې مطلب په 100 بیج هم په 1 لیټر نه دی. دا بادام دی د دې وطن دلته لږ اوبه غواړي، هغه بادام په امریکا کې 10 چنده زیاتې اوبه غواړي. اوس هلته د انوایرمنټلیسټ چې دی په انوایرمنټ باندې کار کوي، هغو له حکومت مطالبه کړې ده چې پر بادام پابندي ولګوي. دا ګوبی دی مطلب دا د دې ځای لپاره نه دی، دا یو ډېر های لیول مایسچر غواړي، دونې پانګه ده. هر ځای اګریکلچر والا دلته شته، فارسټ والا شته، چې کومې پانګې کمپاونډ وي په یوه پانګې کې دا نونه وړې پانګې وي دا اوبه دغه کوي، یا لسټرینګ وي چمکداره پانګې وي، یا بل یو کوټینګ وي پر، نو هغه چې دی هغه اوبه کنزرو کوي او کوچنۍ وي سره راټولې وي او پر هغو ببر وښتانې چې اوبه لږ ځینې ووځي هغه بېرته راواپس کړي بیا دغه د ګوبي دونې پانګه بالکل داسې پانګه. نو دا به څونه ته دا یو پانګه راواخه دا د 1 کیلو برابر دا څه له دغه خو نه ده ډکه، له موبایل خو نه ده ډکه، اوبه دي. نو دا اچھا بیا بله خبره ده چې مطلب زه هر څونې بد پس وایم، بل سړی هر څونې ښه پس وایي، حقیقت هغه دی چې ساینټیفیک سټډیانې زما په خوله مطلب شی نه ښه کېږي نه زما په خوله باندې بد کېږي، دا خبره ډېره لازمي ده. او بله خبره داسې ده ترګردو دا ډېره امپورټنټ دغه ده، بیا تاسو سټډي هم کاسه دا کاربن نه دی، کاربن زموږ وجود له کاربنه جوړ دی. په موږ کې یو اکسیجن دی، له اکسیجنه بعد تر موږ کې ترګردو زیات کاربن دی، په درخت کې ترګردو زیات کاربن دی، په هر بوټي کې کاربن دی. کاربوهایډریټ زموږ په باډۍ کې دي دا له کاربنه جوړ دی، دغه مین چین چې دی تاسې په کیمسټري کې وګورئ ارګینیک کیمسټري کې دا کاربن دی. د فیټي اسید غوړ چې دی دا تیلونه میلونه په دې کې کاربن دی، په دا هر شی چې دی له کاربنه جوړ دی. نو چې کاربن چې دی چې هوا ته ریلیز چې مخکې ما دا خبره وکړه دا دی کاربن ډای اکساید جوړوي. نو دا درخت چې دی دا د کاربن یا دا بوټ چې دی دا د کاربن خزانې دي، دا چلته پرته یا ژوندي د کاربن غرونه دي. نو که دا ته مطلب ته یوه درخته کاږې د دې مطلب دا دی چې ته چې د دې درختې په مځکه کې څونه وزن دی، بالا یې څونه وزن دی، له پاڼو سره دونې کاربن تا و هوا ته ور ریلیز کړي. نو
دنیا یې کوي اوس موږ چاینا یې تر دې ډېر پیدا کوي امریکا یې پیدا کوي انډیا یې پیدا کوي زه د سروس خبره کوم زه زموږ د ریسپانسیبیلیټي خبره کوم چې موږ کم از کم چې د مطلب د دروغتو کاټونه سزانه پر دې باندې ډېر احتیاط وکړو او بیا مطلب اوس ډېرې لارې چارې دي د کور د کچن لپاره لکه مطلب مړۍ پرې وځای پخوي سي ورته نور توڅ وي دا بیا وړې کیسې دي پر دې باندې بیا یو وخت بیس کوو او بیا ما یو ارټیکل لیکلی دی 75 ګډنس اف ټری د دروغتو 15 فایدې دا تاسو په ګوګل کې واسه اول به زم دا ارټیکل وراسي دا وګورئ اچھا بیا د ګریزینګ خبره ما وکړه چې لایف سټاک څارونه دا یو وار بیا په دې درته کوم چې د کومې خبرې اهمیت ډېر وي د هغه باندې هغه بیا په تاکید کوي نو زموږ دغه ولایتي غواوې چې دا هغه رول نشي ادا کولی لکه هغه غوا ادا کوي بیا نن سبا د پویو کیټګري ده دا تاسو وګورئ مطلب A ګریډ پوی دي A B دي B دي یا B دي دا نومونه کیټګریانې دي اول نمبر پوی هغه دي چې کومې غواوې په نیچر کې په قدرتي چراګاهونو باندې هغه ګریز کېدلې ولې د هغې یو وجه ده د ډیزرټ یا د صحرا یا د اطراف کوم بوټي دي د دغو روټس دي هغه ډېر لاندې تللي د مځکې د بالا دونې ځای چې دي چې دا موږ په هلو ولې دي په دې کې نیوټرینټ ختم دي نه نایټروجن پکې نه پوټاشیم پکې نه سلفر ډېر کم پکې ځکه خو موږ کادر واچو نو داسې دي د دغو روټس لاندې دي ځکه په دوی کې نیوټرینټس وي په دوی کې خوراک وي هغه چې د حیوانانو خوري د هغو پروډکټ چې دی هغه له نورو بالکل انټایرلی ډفرنټ لکه دوه شیان چې دي اومیګا 3 او اومیګا 5 دا یو ډېر اهم فیټي اسیډز دي ساینسدانان دا یایي چې دا مطلب په سټرس کې ډېر غټ رول ادا کوي چې انسان موږ سر سړی په سټرس نور سټرس که نه وي چې بجلي نه وه موبایل د بند شوی دغه تکلیف ته بس مطلب څونې پریشاني جوړه سي نو سټرس خو ورآل دی موږ ته داسې خوراکونه پکار دي چې هغه زموږ له نیټیو شیانو راسي هغه د سټرس مینجمنټ کې ډېر غټ دغه کوي په تاسو که ډاکټر وي هغه د بې شکه دا خبرې سرچ کړي او بیا بله خبره داسې ده هلکه موږ چې دا وویل چې دا لایف سټاک خو اوس موږ د خوراک لپاره استعمال کړي پیسې دي د پوی تقریبا 8000 کاله کېږي چې انسان یې استعمالوي تر دې مخکې نه استعمالوي انسانانو اوله واره چې د دوی دغه سوی د دوی فروټ خوړل میوې په درخت کې اوسېدل میوې خوړلې بیا څوکه سیریلز د غنم نومرشیان یې ولګول او ما سره ریسرچ پیپرز ته چې بیا انسانانو د اګریکلچر چې دی په دنیا کې کومه نقشه ده حساب کتاب دی دا بورایو له دې علاقو شروع شوی دی اګریکلچر اول بوټی دلته لګل شوی ځکه دا بورای یو عام شی نه دی یو عام لفظ نه دی نو بیا خلک پر دا سیریلز باندې راغلي دي بیا نور پر پوی باندې راغلي دي د دې پرایو هیسټري ده یو کتاب دی لایف سټاک ایوولوشن او دا لیکلی دی هیرس یو ساینسدان دی هغه لیکلی دی بیا تاسو کتلی اساس بیا نو ګریزینګ چې دی ون اف د سولوشن دی یعنی مال څرونه چې دا بیا به دا څه وکړي ها نو موږ دا خبر وکړو چې دا کرسټ چې دی په دې کې نیوټرینټ ختم شوي د دې د کمپنسیټ لپاره ورور موږ کادونه وراچو بېکاده دا زمینداران ناست دي یو فصل مځکه نه کوي نو که دا کې مطلب زموږ خپل انبار وي مثلا د یو سړي لس غواوي په هغه غوبه پسې وي هغه له بهره صرف دا اقصایي وراوړي نو دی چې دی تر کاد په کومو پیسو باندې مځکه فرټایل کولی شي او چې یو وار یې ورواچي کم از کم د 4 کلو لپاره کار او بیا دا مځکه پستوي کار چې دی د دې اپوزیټ کار کوي موږ دا کډیان اوس کښل زموږ مځکې ولې پخوا به مطلب په بیلچه موږ ماتولې زموږ زردالو سیب موږ به په ځینې په بیلچه ماتول اوس په دا مشین باندې په ډریل باندې کډی نه پکې کېدی د ګوبي برکات نو هغه څه شو وروره انتهایی زیات کاد ولوي فرټیلایزر کیمیکل فرټیلایزر نو زموږ غواوې شام دا به دا کار وکړي چې دا کم نیوټرینټ دی ولې کیمیکل فرټیلایزر جوړ شوی دی هغه پر لیکلي دي چې دا یوریا ده مطلب دا د نایټروجن سورس دی دا NPK ده دا فاسفیټ دی ټریپل سوپر فاسفیټ دی ډبل سوپر فاسفیټ دی یا دا شی نور یو شی نشته نور به بیا دا کښنی پړیانې خرڅېږي په دې کې زینک دی په دې کې فلانی شی دی په دې کې فلانی شی نو د غوا فرټیلایزر چې دی پر دې باندې موږ اوس باقاعده ریسرچ کړی دی موږ د اوښانو له پوچو څخه کمپوسټ جوړ کړي عربیانو نه استعمالوي هغه د غوا استعمالول هغه ما ورته ویل باید دا د اوښانو استعمال ول به خلي ویلي هله هضم النار دا د دې لپاره سړی ور په باندې ما بل یا بابا د اوښ خو د دنیا سخت شی خوري او د اوښ په نس کې ډبل او ډایورس بکټریا ده د غواو تر هغه نو بیا موږ ریسرچ وکړي هغه مطلب په هغې کې بیخي زیات نیوټرینټس دي له ما سره اوس ټیبل نشته که نه ما به تاسو سره شیر کړی سټیش پکښې نو دا شی دا انتهایي لازمي دی زموږ مسله په کاد په کیمیکل کاد نشي حل کېدلی دا بله خبره شوه بیا بله خبره داسې ده چې ها بل بیا خلک دا نو موږ به بیا څه کوو ګوبی نه رایلکې ولایتي غوا نه رایلکې پله موږ به څه کوو یو سوال دی ډېر لازمي سوال ګوره دنیا چې ده لکه ما چې در ټول بیک ټو د فیوچر روانه ده لږ فارم کوچنی فارم ښه ساتل سوی فارم په لږو اوبو روزل سوی فارم چې دی
تر هغه ګوبي ډېرې پیسې جوړوي چې مطلب تا یې پر میدانو کرلی دی ورور بیا اوبه په ما باندې کې بندې شوې زموږ ګوبی دی چې اوس څونې خرڅه به پر سوي پارون دی پر مالدار باندې په 10,000 خرڅ کړی هغه مال کې کاتی نن دا چې جړ ګلان نو مطلب تاسو څونې نقصان وکړي واته نه ګورې که موږ مطلب لږ ځمکه وکړو پر هغه باندې مالداري وکړو او د دا ځای کراپس وکړو چې دلته موږ ماشانې ورغو سهار یې موږ په دا منډۍ کې دغه کړو اوس هم دا منډۍ له موږ خو ریسرچ کړی نه دی چې دا منډۍ له پنجاب څونې سبزي راځي یوه چاته نه ده معلوم د دې سوال جواب نشته زموږ د فصلو د لس کلو ډیټا په پنجاب کې څنګه ده دا شیان څنګه خرڅ زمینداران څه له هر کال دوکه کېږي دوی څه له هر کال بنان نو دا شیانو باندې چې دوی که موږ داسې پروډکټ په خپل فارم کې وکړو پر کښنی ودې ته نن سبا یې فیوچر چې دی هغه د سمال سکیل فارمینګ کښنی فارم او کمپوزیټ فارم کمپوزیټ دا ته یې ستا مطلب غوا هم وي وزې هم وي چرګې هم وي فارم هم وي د کور افراد هم کار پکې کوي د نیچر او د انسان کنیکشن هم وي ایکو سیستم سروس هم وي او ته د خپل کور لپاره بهترینه خوراک استعمال د افریقا له افریقن خلک موږ ډېر لیدلي دي هلته هم راځي افریقا له زه ډېر تللی د دوی دا مخکې دوه غاښونه څه دا دونې سره لري ولې د دې مطلب دا هډس یې سره لري دلته دماغ ډېر غټ دماغ پکې وي ولې چې دته نیوټرینټ پرای د ده نیوټرینټ دوی څه کوي دوی خپل خوراک په خپله پیدا کوي نو هغه یو هیلدي کوم چې ته یو هیلدي بچیان لرې صحتمنده بچیان چې اوله ورځ پیدا شي ژاړ وروره نس غټ سر کښنای وروره په موټانو خاري خوري دا خاري هلکان د شوق لپاره خو نه خوري نیوټرینټ یې کم دی خوراک نشته که ته خوراک ورپرک یم په خوله کې په خوراک یا نیوټرینټ نشته بیا نو وروره ځې وروره په خلکو ګرځې دمونه به کوي زه دا نه زه د دم نه یم خلاف توبه استغفرالله په دم نه کېږي دا ستا د یو شي کمي ده و دې ته یې کریوینګ ډیزیز هغه خاري خوري دا غواوې به تاسې لیدلي د دنیا ګندو کچره خوري نو که تاسې خپلو بچیانو ته مستقبل غواړاست تر تعلیم هم مخکې تر هر شي مخکې د دوی کنیکشن به له نیچره سره جوړواست که نه دوی به تعلیم یافته سي یوزلسه بې اهمیته تعلیم یافته به سي لکه اوس موږ ګورو موږ ډګریانې سته د تعلیم اوورآل کنسپټ دی سوچ دی هغه ډېر کښته روان دی نو دا خبره لازمي ده خبره ډېره راځه اوږده خو نه شوله نو دا بل که څوک غواړي د خلک غواړي عربیانو کې دا ډېر دغه وي هغه یې موږ ته د ټکنالوژي خبرې وکړه ما ته یوه عربي وویل پروفیسور انا ما يريد کلام انا اريد ټکنالوژي زه ټکنالوژي غواړم ما ته د کلام خبره نشته ولې دوی دنیا داسې جوړ کړي دي چې ټکنالوژي به استعمالوي بس بیا مسله که څوک غواړي ټکنالوژي استعمال کړي ټنل سیسټم د دغه کې ګورنمنټ باید چې د اګریکلچر والا ناست دي باید چې په ټنل سیسټم کې له خلکو سره هیلپ وکړي یو ټنل سیسټم کې موږ اوس لرو ما پر فیسبوک ګرد شیر کړل که تاسې لیدلي وو په امارات کې په ټنل کې انځر کړي سیب یې کرلي دي زعفران یې کرلي دي زعفران چې د دنیا په سړو علاقو کې له هرات او له ایرانه راځي جل جلاله نو خبره به څنګه جاري وساتو څنګه نو ټنل سیسټم چې دی دا یو سلوشن دی خلک باید چې انویسټمنټ کې وکړي بوري والا دي وروره چې یو مطلب پر چلته سړي دا نه دي لیکلي چې دا هاوسینګ سکیم دی نورې پر ارم ځکه پلاټونه جوړ کړي دي هاوسینګ سکیم بیوقوفه زه ته چې پر دې باندې پیسه خرڅوي ته ورسه دوه زمینداران سره ملاو ساسه پر دا یوه پلاټ باندې ټنل سیسټم جوړ کړه د لورلای لپاره به بهترینه بادرنګ بهترینه سبزیان هم وکراسته او تر پلاټ 10 واره زیاتې پیسې در جوړوي دا پلاټونه نن څه اوس بیرته په ونې نه خرڅېږي کوم هغه وي چې د هغه پالیسي وي د هغه یو پلینینګ وي موږ بله ورځ یو کانفرنس وی لاهور کې یو چا دغه کړی انجینیر وي اربن پلینینګ نو له بده مرغه د دوی توره ورځ راغلي وه ما ته ورته به خبره پکې کوي ما تاسې خبره وکړئ چې تاسې غره لنډه سوزه بیا دوی چې ګردې خبرې وکړي ما یاره تاسې خو دا ګردې خبرې وکړي دا نو نه به پلان وي دا نو نه به بلډینګونه وي ما د انسان تر ګردو غټ ریکوایرمنټ چې شته ول اکسیجن دا دی وادي مالي اکسیجن 60% زموږ باډۍ له اکسیجنه جوړه اوبه چې دي په هغې کې 2 واره اکسیجن دی 1 واره هایدروجن دی H2O توبه 2 هایدروجن دی 1 اکسیجن نو په هر شي کې چې دی اکسیجن لازمي د هغه لپاره تا یوه خبره نه وکړه انګریز چې دا لورلای جوړوله د 100,000 کسانو لپاره یې جوړه کړي د 10,000 درختې کې کرلي دا سرکاري جارپلانه جار دا چا جوړ کړي موږ خو یو شی موږ خالق ختم کړي خاري بلډینګ کنکریټونه مو سره ولګول نو زموږ اوس بوري کې 3 لکه آبادي ده 3,000 درخته نشته نو اوس موږ دا ایکو سیستم سروس دغه دی چې موږ په بوټو کې په حتی په پاټس کې مثلا ته اوس په خپل پاټ کې بل ځای جیرینیم او پلانا او د بل ځای بوټ راړې ته یوه ترخه ولګو بهترینه بویز په ترخه کې په یوه ترخه کې کم از کم 2,000-3,000 ګلان کښ موږ یې نه وینو واړه ګلان او پر هغه مطلب که د په کار شوي بوټی ځینې کاټ که د علاج لپاره هم د ډېر غټ ریسرچ اوس پر شوی نو دا نو نه که موږ د کور اوبه ریسایکل کړو په کور کې لږ دغه وکړو څه بوټي ولګو د بار بوټ چې لګو خپل د ولګو خپل دماغ د ډیکولونایز
نو دا نه چې موږ په پلاټو کې ورکو که دا نه د دوو پلاټو والا یو ځای پیسې پیدا کړي د مړه په پلاټ کې بندوم بیا به دونې پیسې را جوړ ته یو روانه اکونومي وچلوه په روانه اکونومي کې داسې دی دا په ټنل کې ولګوه ښه سبزي به وي هر شی به وي لږ اوبه به وي ستا او د زراعتو د مځکې به لږ تعلق سره پیدا ته یې دوه مژه په وه ما ته اوس دلې خلک غږېږي دوه مژه یې اخیستې دي په 100 زره اوس یې په 500 سره څه بجای که مطلب ته سهار وروره پر دا ځای پټو واچوې وروره موټرسایکل راسې وروره دغه هغه چش نومېده هغه دغسې وایي عالم جان زموږ په لایف سټایل ډپارټمنټ کې قزلباش د ویټرنري دکان سیم وایي مخ محمد علي نومېده که خدای دې وبخښي مړ یې کړي د بور کیف غلیظ دا د کیف غلیظ چای نو بیا وروره تماشا نه د موټ خرابې کور ته ورسې مړی که ته سرویس واچوې دا په خبرو نه کېږي اوس خلک یې منه د اګریکلچر والا دا نه وکړي لایف سټاک والا دا نه وکړي فارسټ والا تا څه تا خپل رول چې نو زه اوس مثلا زه خو نه د اګریکلچر والا یم نه د لایف سټاک مال هر څه ریزاین ورکړی زما او د پاکستان د یوه جاب یو تعلق نشته د دې مطلب دا نه دی چې زه خلاص وم زه باید خپل رول ادا کړم نو دا نو نه تاسې یو رول ادا کړئ دا خبرې موږ تقریبا په بل دغه کې کړي دي آل ټایپ اف لایف از امپورټنټ دا مو وکړي اسمان بل بیا دا د سمال ارګینیک فارمینګ خبره ده دا د ګوبي کیسې چې وسوې دا ډېر دغه وسوې زه له دا 2 کالو لګیا یم ما 2 کاله مخکې درختې لګولې نو زما ورور ته به مې ټلیفون راکوی یو دی دا حل هم غواړي خلک بېروزګاره دي د خلکو سره یو شی نشته انتهایي غربت اوس دغه نو موږ باید چې دا سمال سکیل فارمینګ له راسو ما یو پروجیکټ روان کړي د هغه ما هلته په ایډیټر او په اکاونټنټ او په ساینسدانانو په ایکالوجسټانو زما ډېر ښه تعلقات دي ما پوره یو ډاکومنټ تیار کړي اول فارم زما ورور مفتي صاحب ته ور جوړ کړي دا اوس یې تقریر وکړي د سلو چرګو دا لوکل چرګې و دې ته ارګینیک فارم دا مفتي صاحب ګواه دی چې د ورځې دا مطلب 50 شپېته هګۍ اچي یوه هګۍ نن سبا زما خیال په څو ده په 15 روپۍ په 100 روپۍ هګۍ نو 200 یا 300 دا فارم خوري 2000 یا 3000 جوړوي په پای کې وتا ته دا چرګې در پاته دي که دا یوه ګټه نه وه دا چرګې بېرته خرڅ کړه 1 لک روپۍ په دا جیب کې واچو انبار یې جلا دی او ډېر ښه خوند کوي چې ته ورشې مطلب چرګې هګۍ اچولې راټولې کوي یو په کور کې یو لایف وي موږ وروره له چرګې م بد کړ له وزې م بد کړ له وښه م بد کړ وروره پر د خدای پر شیانو خان موږ خدای ویلي خلک نو که موږ دا سوچ نه کوي بدل ته خو یو شی نه کوي له ما سره داسې ټکنالوژي داسې حل نشته په ساینس کې زه دا بټن آن آف کوم او دا مسلې حل شي موږ به ګرد لاس سره ورکوو موږ به یو دغه کوو او موږ به خپله اکونومي خپل زراعت چې دی ریسرچ بیس او ساینس بیس به جوړو خالي په بیس نه کېږي مطلب په دې مسله نه حل کېږي زه یم شپه اوږده ده ته یې ورځ اوږده ده زه به هغه اصلي ځای له به ځو چې د انفارمیشن خوله ده ټیپ یې دی نلکه یې ده له هغه ځایه به معلومات دغه کوو او دا مسله به دغه کوو نو دا کوچنی فارمینګ موږ به قاعده ما له ډېرو خلکو سره خبره کړې ده خلک له ما سره انویسټمنټ کوي ما خپل انویسټمنټ کړی دی له کاله موږ 100 فارمان جوړو 100 فارمان د سلو چرګو بظاهره دا کوچنی معلومېږي لیکن موږ خو یو وار کوچنی کار خو موږ په دا کلب کې ناستو د ډېرو خلکو به یا ته ولي خان دلې راغلی بیا یې چا سوال وکړي ول خان صاحب چې ته راځي هغه تقریر کوي دا ول تاسې ور پر هغه عمل وکړاست ول بیا به زه نوي خبرې درته وکړم تاسې پر هغه عمل نه دی کړی نو راسئ موږ له دا کوچني شروع له دا 100 چرګانې شروع دا نو نه غواوې دي ګوره موږ هګۍ له پنجابه راوړو موږ بله ورځ راغوښتو یو کرېټ ګردې ورستې دا پوی څه دي دلته اوس دوی خبره کوله چې د زړه پرابلم زیات شوی په پوی چې دوی کم شیان استعمالوي حتی پوډر په ګډوي ما دا چې اورېدلي چې مطلب چې څه ایکسپایر انفارچونیټلی چې څه ایکسپایر پوی په دنیا کې دي هغه دې خواته راشي ساوت ایشیا له راشي تاسې دا دغه دا د شپینګ او د دې ډیټا ایلیګل ایکسپورټ امپورټ وګورئ نن سبا هر شی په ګوګل موجوده دا پوی دلته راځي دا په دې کچره پوی درګډي داسې خلک حکومت نیولي دي په دا ژوب کې نیولي دي چې د هغه نه غواسته نه وزسته نه ګامیټه ستا پوی خرڅوي بابا ته هوی پوی له هوا را ډاونلوډ کوي که څه پکې له کومې خوا دي ستا پوی نو که موږ خپل پوی پیدا دا ایکو سیستم سروس دی دا زموږ بچیان په یو اردو یو شعر ما یو وار ویل دی زما ډېر خوښ شوی یعنې د هغه قوم مفهوم یې دا دی د هغه قوم بچیان ړانده پیدا کېږي چې په تاوان کې خپلې سترګې ورکوي موږ په دا خو ډېر خوشحال په خپل زوی باندې محنت کوو وروره ته به انجینرینګ کوې ډاکټر به یې ډي وي ایم به یې فارسټ به یې پلانا به یې اکاونټ افیسر به یې پیسې به راړې دا موږ نه دي ویلي چې بچی ستا به مستقبل څه او بیا بل د دا اوبو یوه خبره وسوله ما سیره نیسي دا اوبه دا موږ په ډریل راباسو بابا دا اوبه په زندګي هم واپس نه راځي دا د آیس ایج اوبه دي چې پخوا دلته واورې پرتې وې دا اوبه په ډبره کې لاندې ودرېدې په راک دا راک واټر دا د فرشو اوبه دي د دې له زموږ له اوبو سره یو تعلق نشته دا جلا اوبه دي جلا یې کوالټي ده د دې اوبو قیمت په انټرنیشنل مارکیټ کې $1 1 لیټر $1
مخکې د پټرولو د دې اوبو قیمت یو اوس دا پټرول لږ ګران شو بلکې ډېر ګران شو ماشاءالله نو دا د دې اوبو قیمت دی دا په ګرد زندګي چې په لورلایي کې شپه او ورځ باران اوري دا اوبه نشي پرې کېدل دا په دې تاسو خو دغه د مځکې ساخت وایاست ساینس وایاست ته یو ځای پورې اوبه فلټر کېدلی شي په پرشو اوبه نشي ننوتلی نو موږ هغه اوبه ضایع کړي پر چشم ورکې وروره دلته پټوګانې وروره یوه ورځ 48 لوډه وروره ګوبای پر مځکه پروت وي د یوه ورځ وروره غر بند دی یوه ورځ چش دی ګرد موږ بنان ولې حل یې نه دی او دا حل به موږ ته ګورنمنټ ښایست دی انفارچونیټلی ګورنمنټ چې دی د یو مودې لپاره راځي هغه شارټ کټ پالیسیانې جوړوي چې بس خلک یې وایي سبا یې زه افتتاح وکړم بس بلې سیسمه څوک د دا موږ چا اون کړي نه یو سیاره تاسو موږ اون کوو تاسو باندې موږ تعلیم کوو دا فارسټ والا دی فارسټ والا ناست دی زه له دوی اپیل کوم چې زموږ لوکل بوټي چې دي د دغو د نرسري جوړولو طریقه وجوړ زه دې ته تیار یم انشاءالله 15 نرسریانې زه سپورټ کوم له ما سره د رابطه وکړي خلک د ټرین کې چې موږ 15 نرسریانې جوړ هربیریم جوړ زموږ څه بوټي دي تر ګردو محفوظه ځای په کلو کې کم ځای هدري دغه چاردیواریان هم سته خلک مال په دې کې مطلب ادره وي موږ دلته یو کلي نوم ناخم ادرې له تللي قسم دی لا لمانځه توبه مې بېزاره شو ورور سور ور بل نو چې دلته درختې لګېدلي په ادرک کې هم درخته نشته د عربستان غوندې ګرمي هلته په ادرو کې بهترینه درخت نو موږ مطلب موږ خو نه څه بس خالي یو پر بل باندې ذمواريان اچو بیا بل چې دی د هغوی خبره به وکړه او د هغوی صرف دا به پیدا نه ده چې تا ته به د بزنس لغوي تا ته به یو هیلدي قوم درکړي هغوی چې دا د دنیا بهترینه مکمله خوراک دی هغوی د دنیا واحده شی دی چې څوک ملاوټ نه شي پکې کولی په غوښه کې اوبه اچوي اوبه ورلګوي ور انجکټ کوي په پوی کې دغه کوي په سبزي باندې ګند پاشي او غوړوي یا د دنیا یو کاروایي نه له هغوی سره څوک کاروایي نه شي کولی حتی له بادامه خلک له روغه بادامه دا ارچډونیک اسید او د اومیګا 3 فیټي اسیډز راباسي داسې ټکنالوژي سره روغ بادام به یې زړوي امریکن بادام دې موږ خورو لکه خټ خوري دا زموږ د بوري بادام دې خوند یې جرات نو هغوی چې دا مکمل غذا د خپل بچی د سکول تللی یو هغوی ورویشه وورېکه مطلب که ته دا ګټه نه وکړې ته به دا ګټه وکړې ستا بچیان به سوپر هیلدي وي په کلاس کې به اکسیډ وي ایکسلنټ وي ولې هغه مطلب یو دماغ به لري ولې زموږ دماغ چې دي نیورون سیل چې دي دا له فیټ څخه جوړېږي له کولسټروله جوړېږي نو بیا به راسو ما خو په خپله دا اراده کړې ده د درخت پر دغه باندې دا پوینټ ما لیکلی دی خدای د مرګ یو څو شپې وخواته کې 15,000 درختې زه لګوم انشاءالله زه یې په خپله لګوم په دا خپل لاس یې لګوم دا چې نه دی دا سیاسي بیان نه دی ما لګول کې دي ما به په اماراتو کې د هغه ځای په ګرمي کې په دا ژمي کې به ما بوټې زه دا تخم راټول کړي بیا به زه له تاسو سره ویډیوګانې شیر کړم یا به تاسو لیدلي وي زما یو پینټ پر دغه ځای به غټ غټ جیبونه په دې کې به مې واچوي یو ځای به مې کټۍ پیدا کړي لرګی به راسره وي دا لوړ ما زه ګرد عمر لول په دا به مې لیکه کش که تخم به مې واچوي هغه درخت شنې زموږ فارم چې دی له ګوګل یا تاسو وګورئ له ګوګل ارت هلته ما بهترینه درختې لګولي پروسوپس ساینیریا ما لګولي هلته غاف ورته د دوی نیشنل ټري ده په لږ لږ شیانو دریاب جوړ دا ما ته خلکو ویل یو تعلیم یافته خلکو یو کانفرنس وي ما ته ویل یار په پښتو کې لټریچر نشته په پښتو کې لټریچر نشته نو ما په پښتو کې به لټریچر هټلر لیکي میکسم ګورکي به راځي هغه به لیکي جارج ډبلیو بوش به لیکي ما ورته به لیکو ګل محمد الدین محمد هغه ویده دي هغه له دغه نه دي خلاص له خپل د ورور له بېخوندي نه دي خلاص نو دی به چی شولي موږ مثلا 2000 کسان زه او دا او ها او هسې څوک پړلي کاږي که موږ لس کتاب ولیکو موږ به 100,000 کتابونه دا قوم ته ورکړو 100,000 کتابه چې دي دا پوره د نالج یو غر زه به پر اوښ ولیکم دا سړی به پر پلوڅه ولیکي څه تصویران به ورکړي هغه سړی به پر ژړدالو ولیکي هغه سړی به پر میږ ولیکي هغه سړی به پر ترخه ولیکي هغه سړی به زموږ پر کشدکاري ولیکي بیا خو له دغو څخه یو ایډیاز جنریټ کړي ما ته یو چا ویل یو موږ یو کانفرنس له تللي یو ښځه وه داسې سپوږمۍ داسې نولې په منډه راغله ول ته به ما ته د یوه خبر جواب راکړی ما څنګه خبر ول تا چې پښتانه ټیرریسټ نه دي پیسفول خلک ما ول هو په انټرلاکن کې دا سویټزرلینډ کو ته څه ثبوت لري ما دلته یو دکان پیدا کړی دی زه تا غله بیا یا ته ما سمه مختصره خبره وکړه ته څه له دورې دور بل بابا ته ماشپینه وار وکړه زه له تا سره ځم زه یو دکان درشم دکان چې وایي یو چا دا زموږ د علاقې دا څو منجاریان چې اخیستلی زاړه کمیسونه د ښځو ته دغه یې ټول کړي وو ګریونونه دا ګوتمیانې دا ستنې دا هر شی پرای یو دغه یې پټ کړ هغه ما زه په دا ورځ تېرېدم ما ګرد وکتل نو ګریونونه بیخي ډېر پکښې ما راوستله ښځه هغې ته ما ویل ماریا یې نومه ما ماریا ته په دې ګریونو کې وګوره دا پښتنو په ستونو جوړ کړي په دې کې ته ما ته د تورې نښان راوښیه نشته توره د جنګ شی کلاشینکوف نشته کارتوس نشته بم نشته هلیکاپټر نشته ګلان دي مرغۍ دي واښه دي تخم دی میوې دي موږ دونې نیچر پرسته خلک ظالمانو تاسې د خپل سیاست لپاره موږ څنګه وکټلو څنګه مو ټوکر
نو دا ذمہواري ستاسې ده، دا ذمہواري ستاسې ده چې خپل احساس پیدا کړاست. نو څوک یې مطلب پر دا کشتکاري وایي موږ وروره دا یوه خبره دا خبره یا تر خبرې زیاته وروره د کلچر ډېر د وروره دورې پټکیان وتل. زه دا نه یم چې پټکی نه دی کلچر، زموږ کلچر فوډ هم دی. زموږ په کلچر کې دا اوس په عربیان یو شی پخوي هغه ته یې هریسه، دا زموږ اړیسه ده یا دا شی شته اړیسه بالکل زموږ ټکی. دغه میچنه دا زموږ لفظ دی، دا میچنه ده په انګلیس کې لیکلی دی مشین. دا باختریا یو ښار وي، باختر د سید خان صاحب د زوی نوم هم دی. په دې کې دا اوښ ډومسټیکیټ شوی دی د 2 بوګو والا، دته ایرانیانو باکټریین ویلی. دا تنور چې دی یا عربي للیا دا توند اور سخت اور. نو موږ چې دی مطلب چې موږ تعلیم یافته سو، موږ احساس والا سو او موږ پر ساینس بیس دغه وو. موږ خو دغه جذباتیان تر خولو مو اور وځي چې بیا بل شی راښکاره کړي چې وروره دا ساینس دا یا ته دا بیا نو وروره یوار د ژیرې یوه خوا وګرو بیا بله خوا. نو که موږ علم بیسډ نالج بیسډ ساینس بیسډ برطانیه ول ډېره خراب او برطانیه والا ډېر د دوی کې غسل لمبېدنه داسې ګناه کبیره ول. د چرچ پادریان نه لمبېدل دا تاسې وایاست، دا زه داسې نه چې لنه صبر کوي بوی بیتلی. د ملکه برطانیه د دغې ملکې اناسې وول د دې غاښونه چې دې به وخندل سړي نه سو ورته کتای. دوی بیا یو میټینګ وکړي کانفرنس، موږ به څه کوو، موږ خو اعتبار سو. نو بیا یو سړي دا یو زما غوندې لونې ورته ویل چې موږ به نالج بیسډ ملک چلو د علم او د ساینس پر بنیاد باندې. چې دوی هغه فیصله وکړه هغه وخت کې ول په پوی کې ملاوټ کېدل. دا شیان دا د بېماني را شروع شوي کله دوی یلا موږ ته یې په دا دفترو کې چې دا خلک پیسې اخلي دا چا دا دفتر چا جوړ. نو بیا برطانیه پر نیمه دنیا حکومت کوي، د دې پر سلطنت باندې مر نه پرېوتی. نو بیا د سوداګر په نامه زه دا پروجیکټ زه دا انویسټمنټ کوم، زه یم چې د چرګانو فارمان جوړ شي، د غواوو جوړ شي، موږ خپل خوراک دغه کړو. ما د یهودیانو یو دغه وایي یهودیان چې ډېر وول سول په یورپ کې، هغوی یو فیصله وکړه چې موږ به ځان بدلو، موږ به ځان جوړ. هغو د 200 کلو پالیسي جوړ. پښتانه ښه دا سهار غواړي زه اوس دلته مطلب د چرګانو دکان راوایستې سهار یې ګوره نیم بازار به چرګان. داسې نه ده، یو تعضیله نه ده. موږ خراب سوي هم په کلو یو، جوړېږو به هم په کلو. نو هغوی چې دی په بینکینګ کې، په اکانومي کې، په اګریکلچر کې، په هر شي کې ساینس بیس انټرونشن شروع کړ، کاروبار یې شروع کړ. یو څو کاله بعد د دوی بچیان چې د دنیا په بهترینو یونیورسټیانو کې هغو ته سکالرشپونه میلاوېدل. ولې شاته پیسه وه. دا ساینس دی دا د دوی په مرضي چلېږي، پر هغه شي باندې ریسرچ کوي چې د دوی خوښ وي. دا زموږ پر غواوو پر شیانو دا زموږ پر لوکل شیانو څه له ریسرچ نشته. موږ ورته دا لوکل غوا وکړئ مړه یې 2 پیالې ټکئ پکې. اوس دا موږ په ساینس کې دغه کړي بابا د دې ایکو سیسټم سروس. نو دا شیانو ته به موږ ګورو. ان شاء الله دا د سوداګر په نامه ما یو پروجیکټ روا کړی دی، دا صرف بزنس ماډل دی، یعنی دا څه خیرات او انجو نه یو خو موږ دا خیرات خورو داسې کولو. دلته لږ په غټ سپین موټر کې داسې موټر روان کړه یا دورې روان کړه خلک تشت شی پاړي. نو وی شوډ ناټ بی بیګرز، موږ باید چې بیګرز نه سو، موږ پر خپلو مټو باندې یقین وساتو. نو دا خبره سوه لږ جذباتي سوه خبره. بل چې دی د کلایمیټ خبره وسوه. کلایمیټ اورال یو کرایسس دی، د کلایمیټ مسله د بارانونه چې دي په ګرده دنیا کې کم یا زیات شو. نو دا زما خیال د بل منظر